د ډیوا قدرمنو کتونکو او اوریدونکو واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم او دا د ډیوا ستورو خپرونه ده. د ډیوا ستورو په دې خپرونه کې نن تاسو د یو داسې دوه زلمي هلکانو سره ملاوه خو چې هغوی ته خدای تعالی د صلاحیت ورکړی چې هغوی د ډیرو خلکو نقلونه هم کولی شي، یعنی د هغوی په اواز کې خبرې هم کولی شي، د هنرمندانو دغه شانتې د آرټسټانو ورسره چې کوم دی نو د فنکارانو، اداکارانو، د چرګانو او مارغانو او ورسره جانان نوم خو به بیا تاسو اورېدلي، خو ځان له نوم د لمزې مجاهد صاحب د هغه په اواز کې هم دوی خبرې کولی شي. دا وخت ما سره د سکایپ په لیکه په دې خپرونه کې د خیبر پښتونخوا مردان ضلع نه دا وخت امیر حسین جانانی او فرهاد خان د سکایپ په لیکه ملمانه شي. دواړو ته په خیر راغلی وایم. په خیر راغلی امیر او جانانی او فرهاد. مننه ستاسو. امیر پکې کم یو د لاس اوچت کې اول چې زمونږ اورېدونکي وپېژني، او فرهاد ها فرهاد ازم د شروع د فرهاد نه کو کله امیر نو کو څنګه تاسو څنګه خوخه ده سر څنګه تاسو مرزي ها څنګه خوخه یا امیر ته چې ما سره خبرې کوي ته جانانی په आवाज کې خبرې کوي ته بیا دا خبر وکړه څنګه چا خوخه صحیح. او فرهاد تاسو بسوای یاره جی بس که تاسو د سنگرانو غوښتنه کوئ د هغوی اوازونه به درته وګورو. ها داسې بیا مختلف ډایلاګز دي. د کم هنرمندانو او آرټسټانو په اواز کې ته اوازونه شته سندره غاړه اول لاته دا ووایه فرهاد. ټکر صاحب دی جی. او ټکر سرداری ټکر صاحب یاد دی جی جی اوف خدایا کنه و دې خوړو. او ورپسې ورګه ځان سره لیکم ټکر صاحب، ورپسې گلزار علم صاحب دی. او گلزار علم صاحب ښه جی او داسې عظیم خان دی بیا دیر والا. عظیم خان دیر والا ښه جی ها. او واحد ګل صاحب دی کوم چې زوړ سنگر و ښه صحیح. او داسې وسره زرسانګه ده. او زه خو هم د زرسانګې نه شروع کړم مړه پرېږده فرهاد نورې خبرې کوو. زرسانګه بي بي څه وایي راځئ چې وویرو. ټیک دی جی. زرسانګي بس دغه غاڼه ته ډیره مشهوره شوې وه. ها کومه غاڼه ده چې وای خلک پتی ګو باندې ولې سره نه ده کنه راشه ماما دوی دلی ونه ده راشه ماما دوی دلی ونه ده. ها او زرسانګه بي بي خبر ده چې تر هغې په اواز کې چې کوم دی نو سندرې وایي. یاره جی هغه نه ده خبر کنه فرشته ډیره به غوسه شي را باندې. نه غوسه کېږي ته خلک ته کارېږي چې په اواز کې چې تاسو سندرې وایې که نه. یاره د علم صاحب خو را چا څه نه دي ویلي ښه چا څه نه دي پته نشته. او امیر خو به چې کوم دی زه لمزي مجاهد صاحب ته یادوم. لمزي مجاهد صاحب دلته په امریکا کې دی چې امیر ستا په اواز کې چې کوم دی نو خبرې کوي. امیر ته چا په اوازونو کې خبرې کولی شي، چا نقل کولی شي. ښه نور د چا اواز لمزي مجاهد دی پکې ډېر زیات خوښ. هسې نومونه واخله بیا به وروستو نور نو اوازونو کې هم لمزي مجاهد صاحب خو د خوښ دی، جانانې دی خوښ دی، خو کیسه دا ده چې هسې اوازونه چا اوازونه رایستی شي. دې کې د ماشوم اواز دی او لمزي مجاهد صاحب درې څلور اواز دي لکه د هغوی شوګانو په مختلفو اوازونو هغه دي. بیا پکې د بابا اواز دی، د ابۍ اواز دی، د اسماعیل شاهد صاحب یو اواز دی دوه. ښه اسماعیل پکې د فرټ فرش به تاسو کتلی خرش پش بالکل او کتلی هم دی چارا جرګنډو. او بیا د بابوجي اواز دی مستر بین باندې چې کوم ډبیټ شوی دی. ښه او دې کې بیا د سنیل شټي دی، بیا د شهنشاه دی کوم چې د ګلوبټ په نوم باندې یادېږي. ښه صحیح. او بیا کوم دی شاهرخ خان دی، امیتاب صاحب دی، او بل چې کوم دی جلاد خان نوم به تاسو اورېدلی په دې میډیا باندې ډېر هیټ روان دی. جلاد خان څه وایي پرې جلاد خان خو ډېر لوی نوم دی. جلاد خان څه وایي؟ دا جلاد خان ډېر زیات خلک دغه کوي، خو دا یو ویډیو ډېره فیمس شوی وایي موټرسایکل ته خېجولې نو هغې کې اواز کوي وایي الف الف هری پارورا ماتی کوس کا سر میں بولا آدم نہ یا
نه کاټ شه بیا څنګه عارف وروره ما دې کوڅ کوم موټر سایکل روان کړی سوی وی عارف وروره ما دې کوڅ کوم خو لا وادم نه دې کړی اسې نو خوګ مې هغه وی ما دې کوڅ او خان دي څنګه جلات خان دي څنګه یاره منم دی راځم فرحات ته نور خبرې د سره کوم ګور دا یو صلاحیت دی او زه خپل اوریدونکو کته دویم سید معیشت صاحب مونږ ګوري مننه دی کوم ډیر خلک د تقان دي خوشحاليږي لګیا دي زه خپل اوریدونکو کتونکو توې ما چې داسې وخت مونږ په داسې دور کې ژوند کوو چې غمونه ډیر دي نو راځي تاسو فرحات او امیر ناس دي دلته امیر حسین جانانی او فرحات خان دوه د مردان سره تعلق ساتي مردان شیرګل سره او دا وخت موږ سره اسکایپ په لیګه باندې ملګری دي او د یو شمېر هنرمندانو او آرټستانو او د ماشومانو د ولوي او د وړو اوازونه کولی شي تاسو د چا په غږ باندې خبرې ورته غوړ دا صلاحیت دی باید چې موږ د دې قدر وکړو که څنګه فرحات راځم تاسو ته زه غواړم چې تاسو د سرداري ټکر صاحب ذکر وکړو ډېر په بازار سره ډېر په بخښنه سره سرداري ټکر صاحب ډېر لوی نوم دی خیر خو بیا هم که تاسو د ای په आवाज کې موږ تاسو نه سندره وورو ټول په شریکه باندې بیا راځو بیا نور خبرې کوو څنګه مخه ده ٹھیک ده جی بس یار سړی په دا هغه چا आवाज وباسي چې څوک د چا ډېر زیات خوښ یو لکه فیورټ دی هغه زمونږ کنه نو په دې وجه باندې زه سرداري ټکر سے आवाज خو نشم کولای خو کوشش به وکم سرداري ټکر سے وډا هغه وایي چې زړه مې د شګو صورت نور دې نو او د بلتان باران ورود نوینه او خیر بپړ مخیر پر سمه او ید جنن غمزد روغلی ونکلم او کابل تمایا چوران شیه او د خورو لاندې دی پرات خسته مخونی او چې اول مرګ او بیا ژوندون وکړه او چې ربانو د پردو خپلو نیتونه او کډې بچرته ګرځوي نه د باران شپه دی په بیابان شپه ده د مسافرو ډېر لا خو سرداري ټکر صاحب ته به ستا د اواز ورومه دا به ورته ورومه او ته به وایم چې دغه شانتې فرحات ستاسو په اواز کې سندرې وي او دغه شانتې دا ګوره یو صلاحیت دی او دا صلاحیت چې کوم دی د الله تعالی طرفه تاسو درکړی شوی تاسو او باید چې موږ یې قدر وکړو دا تاسو چې کله دا سندرې وایي آیا دا تاسو سرداري ټکر صاحب ډېر زیات اورېدلی دی هغه ته غوږ نیولی دی که نه بس چې څنګه مو واورېده ذهن ته م راځي چې سرداري ټکر صاحب داسې دا څنګه وي دا راته لږ ووایه فرحات یاره جی خو اورېدلي م ډېر دي خو بعضې اوازونه داسې چې د یو ځل اورېدو سره راشي د سړي ذهن ته او بعضې داسې که یو سړی په ډېره ټایم وکړي خو نشي راتلی بس داسې قدرتي او ماده په انسان کې نو بعضې اواز بلکل د یو ځل اورېدو سره بس وشي ذهن او امیر ته راځم امیر زه خو اول غواړم چې دې وایي چې زه د ماشومان اواز هم کولی شم که نه جی امیر د ماشومانو په اواز کې راته ووایه د کله راهسې تا مطلب تا ته داسې پته ولګي چې تا کې دا صلاحیت شته چې ته د نورو خلکو په اواز کې خبرې کولی شي چې دا خو د ډېر مخکې نو ملګرو سره به ناست پاس وو او اجرا بیټک کې چې به کېناستو موږ به دا ګپې شپې لګولې خو خاص د 2008 نه چې کوم دی نو ما ته ورو بیا پته ولګېده چې یاره ما له خو د دونه خلکو اوازونه او ما ته بل چا ووایي ما ته خپل ځاني پته هم نه و چې لکه اواز چې دا یو ناشنا راته دی که نه نو ما ته بیا وروستو پته ولګېده یو ملګري به راته ویل که دا خو د فلانکي اواز دی او بل به راته ویل نو ما ورو بیا معلومات راته وشو چې یاره دا خو اوازونه چینجنګ دی که نه وایس چینجر دی وایس چینج ماشوم څه وایي ماشوم څه وایي امیر راځم ماشوم تاسو خوا کې دوکانونه بندېږي شور هم دی خیر خو زه به خپلو اورېدونکو کتونکو ته یم چې سره مل پاتې شي ماشوم څه وایي څنګه د ماشوم داسې اواز دی چې مثال دی کور نه څوک راولېږي دوکان ته
نو د دکاندار نو په دې طریقې سره سودا اخلي په دې واسطه وایي ماما دې کنه مې عمر دې روپیا راغړي کنه ما دې وی په دې کې بس سره بمراوړي او ځان په کې پیډ اوري واغله دکاندار وایي چې الګ په دې سپوږ او بلوري دوانه نه کیږي نو دی وته وایي چې نه نه په دې کې نه کې سوي وته بیا وته سوي ماشوم وته سوي ا دې چې کور ته لړ چې سر په دغه ولني ورکړي بلو بیا دې کور کې سوي مور ته سوي مور وته سوي دې وته سوي مور ته وایي چې مور وته وایي کله کنه دا ته ما ویلو چې تاسو سره پروړه ته واپس خالي راغلی نو دې وته وایي یره دا خو د کمال کړه ده بالکل بیبي وته سوي چې ته ما یې لکه ته ما دغه کړه ځنې مېندې خیریم کوي کنه بچو ته اجازه ته خدای دې داسې مکه مور وته وایي چې ځاني مرګ شو خو ته خراب نه کړې په خپل سره غون څه ما ته پیسې سره درکړې چې سره پراوله ماشوم وته سوي په جړه شي بیا وته ځل بیا وته وای ماشوم سوي او وته وایي یاره منم دی یار کنه راځم فرحات غواړم ګلزار علم استاد څوک چې د پاکستان د ریاست نه خپه هم دی دا وخت په افغانستان کې دی کنه هغه وې داسې چې زه خپه یم مرور یم او کیسه دار مرور نه سنس داسې چې ګیلمن دی ها هغه ځان لکه سي هغه باندې بیا بل وخت ته خبرې کوو ګلزار علم صاحب سوي ګلزار علم صاحب یو چې دلو یو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شي کنه ستا د سکڼي ما خام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شي کنه دلو یو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شي کنه ستا د سکڼي ما خام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شي کنه واه ډېر ښکلی او دا وخت تاسو یو بل هنرمند ګوري تاسو دغه پیژنې دا ماهیشا صاحب پیژنې سید ماهیشا صاحب چې وي کوکو دی او خدای هم کوکو هم جهان کوکو دی هم اورېدلی را زه بس وویری بیا هغه ووری بل پروګرام چې راځم د ماهیشا صاحب په اواز کې به راته سندره ماهیشا صاحب الله که دې پرېږدو صحیح ده د جاناني ماشوم د ابې په اواز کې ډېر خلک ابې او بابا چې خپلو کې لګیا امیر جی ابې او بابا هغه خو اکثر ته د خلې مشرانو ډېر زیات چې د مینې جګړې کنه هغه خو شخص سوال مان نه کوي خو د مینې جګړه کوي نو هغه کې دا بابا وته وایي جنه تا ته ما وخت وی دي چې لګه کا و په حق دا طبيعت کې ډېر زیات خراب دی ها نو بیا وته دا ابې وایي چې تاسو له نو تاسو ما ونه وکړه چې نیم کور کې نشنو شنه پته نشته ته خو راته تکه په کټ کې پروت وای دا ته ما ونه وکړه چې ما پیسې وکړې کنه چې دا نه پته راوړه دې چرته څه دی تاسو لري هغه خو ته لاس په فرق ما به ته پته مان راوړه سره راوړه نو هغه خو ځانې مار کړه پته تاسو کوړه راغی یاره منم دی او پروګرامونو لزه ایونټونو لزه داسې خلک هم راغواړي پروګرامونو خو زه ملګري دغه کوي خاص کر د سکولونو پروګرامونه راشي ها نو چې لاړ شي دا انکار پچا خاصي انکار او څه کار روزګار څه کوي په ژوند کې څه کار روزګار کوي امیر څه کوي او دغه څه کوي دا خپل تاسو فرحات صاحب څه کوي ما خو یې فکر کړی دا
2012 کې مې کمپلیټ کړی و. اوس چې کوم دی نو د موبایل یو کیبل مې کړی دی او اصل کې موږ خپل یو چینل دی ویلډس ټي وي. نو په هغې کې فرحات صاحب هم را سره او زه هم یم بس هغې هغه مو روان کړی دی. انشاءالله مینوال ډېر زیات خوښوي. صحیح مینوال ډېر خوښوي. ډېر فرمایشونه هم دله را روان دي. ډېر خلک وایي چې د پلاني اواز کې څوک وي د ابۍ اواز کې. زه به خپلو اورېدونکو کتونکو ته ووایم چې دا پروګرام بیا تاسو د سر نه واورئ نو دې کې فرحات صاحب او دغه شانتې امیر صاحب دوی د ډېرو کسانو ډېرو آرټسټانو اوازونه وکړل. د ماشوم اواز یې هم وکړو. د جلات خان اواز نه بیا فرمایش کېږي زه وایم چې جلات خان ورته یو بله کیسه م وکړه هم خانده ورته اخر کې امیره. د جلات خان خو ما داسې ډېرې ویډیوګانې نه دي کتلې خو زه به اواز د هغه استعمال کوم او نور خبرې به خپل استعمال کوم چې هغه د کسانو ته هغه کو نو کلیوالو ته یو ته وایي په موبایل باندې چې هلکه ګوره روریا تا ته ما مخکې ویلي او اوس تا ته بیا هم وایم چې داسې کار وکړه زموږ د دې کلي د دې مشر سره خبره وکړه چې ما دا واده وکړي او کنه ګوره وخت را باندې تېر دی باقي بوډا شوی یم یا ډېر هلک او د فرهاد دپاره فرمایش راځي. فرهاد دپاره وي فرهاد ته ووایه د ګلشمینې ده که څه شی ده څوک یادوي ته دا څوک یادوي زه نه پوهېږم. ګلشمینه څوک ده؟ ګلشمینې اواز وي وکړه دا څوک ده؟ دا چې یو لکه زه په خپل ځاني د دیر یم او جی او هلته اکثر موقعو کې داسې کېږي لکه مونږ اکثر پروګرام کې ووایو بیا پې بعضې خلک بد هم ګڼي نو بد دې پې نه ګڼي مونږ د چا اواز خو نه کوو د چا پېښې نه کوو خو بهر کې لکه اورېدی شي خلک داسې که نه چې دیر علاقو ته لاړ شي بره نو هلته بیا اکثر د زنانه د خپلو بچو ته وایي تاسو ته چیلی میلی وشړئ خو خیال ورته کوئ چېرته په پردو جوارو غنم ورنشي نو هغو ماشومان دي د هغوی ورته خیال نه وي نو دا چیلی په پردو جوارو غنم ورغلي نو هغه مور یې ورته بیا د کور نه اواز کوي نو هغه ورته څه په دې انداز باندې کوي وایي ولې راځې که ته راولې پورته کارین کې جوار تا لکړی وچمینې که ته راوشړې وړې خدای باندې ما ته که پردي جوار دې مې ته هلا کړه ای ته به کور ته ځان ته ورځې تا به زه څېرې کړم تا به خدای کور ته راولي ماشوم څه وایي ماشوم ورته څه وایي ماشوم دا یاره خندانه مو وژلم یا زه نه پوهېږم او دا چیلی چې لړی شي دغه ته که نه چیلی خو مونږ هم ساتلی زمونږ نه هم اکثر پردي پټي ته لړی که نه هلته بیا نیولې وې تړلې بیا وې نو د چیلی سره چې کم دی نو ابۍ اواز ورکړي که نه مور اواز ورکړي یو ځل بیا د دې فرمایش ډېر ذات را روان دی زه غواړم چې دا یو پیره بیا دا ډېر سخت هم دی پوهېږم مری ورسره ډېر زور اخلي خو یو پیره بیا درته خواست کوم او ته وایي ولې راځې که ته راولې پورته کارین کې جوار تا لکړی وشمینې که ته راوشړې وړې خدای دې باندې ما ته که پردي جوار دې مې ته هلا کړه ای ته به کور ته راځې که چېرته تا به زه څېرې کړم تا به خدای کور ته راولي او د دې نه علاوه تاسو ډېر خلک د زناور اوازونه کوي دې ته چې ته پام کړی دی فرهاده زناورو ته جی د غوا زناورو یاره جی دغه اوازونه هم ډېر خلک کوي مونږ له خو دغه نه راځي دا به ورته امیر صاحب له هم ورځي او زه به لکه زما خپل ډایلاګ دي یو څو یو د انډیا ډایلاګ دی د هلکو د جینۍ په اواز یو د پښتو دی یا زه خو هم د انډیا د ډایلاګ راته وکړه بیا راځو چې کم دی نه زناور دی اوازونو ته امیر به راته بیا دغه وکړي د انډیا د ډایلاګ څه دی ښه جي هغه څه داسې دی چې کجل میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں کسی اور سے شادی کروں نہیں راجا ایسا مت بول راجا ایسا مت بول میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں I love you راجا I love you یره
کنه خندا دې وچو د دې لګ د جینې د आवाज ډېر زبردست و سو یا جینې و د سوې مې تم څه پیانګه څنګه د تاسو سره مینه کوم مینه نه کوم دغه یو ځل بیا مې په لګ پوي کا جینې आवाज وای ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा I love you ډیره مننه کوم والله دغه ډیر ستاینه روانه ډیر خلک کوئی سو کوئی د خبرې وخت نه دی وخت براته هدایت الرحمن صاحب د دې خبرو وخت نه د نورو خبرو ذکر وکړي هدایت الرحمن صاحب مونږ په دغه نورو خبرو هم ډیره خبرې کړې دي خو تاسو اوس مونږ سو وایو نو تاسو څنګه د خوشاله کو امیر تراتلم امیر په خپل وخت وی چې د جنانی د ماشوم د ابه مان ډیر شزونه پکې ریږم خو بیا هم زه غواړم چې کم تر ته ما توجه نه زه غواړم چې تاسو زموږ اوریدونکو توجه زکه چې تر خلک هم د فرمایشونه کوي او تاسو ما ته رایات کې چې نور چا आवाजونه چې هغه شانتي په هغه आवाजونو کې راته بیا تاسو نو وورو امیر شاروخ خان आवाज دی شاروخ خان سوي کرن किरण अरे सुनिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अरे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अरे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे तुम सिर्फ मेरे हो सिर्फ मेरे صادق صاحب وی صادق احمد صاحب وی د ساده ګل په आवाज باندې ساده ګل په سوکینو ساده ګل خو نه پیژنم څوک ته ساده تاسو دا زمونږ دا आवाज په وته وکما هغه په دې انداز کې واینس کې خبرې کوي ولا ولې دا وريجي आवाज استوه کړي ولې زما دا وريجي نه دی په ختم د پسیدار زما خیرات څنګه بیا یو ځل بیا څنګه سوي بلاله څنګه صادق صاحب لا وريجي انا ما بخيل چې صرف ستاسو خو دې کوم ځان در رسوم د جرابونه د پانی جوړوم او درځم د پچې دی وريجي لا پیال دې څه دی نن پسې په دې ښاو جامو کې واده لازم او فرحات راځم تاسو نو وره تاسو وختي ویل چې وحید ګل استاد یا دای په आवाज کې دا سندره ویل شي غواړو چې په आवाज کې سندره وورسو وحید ګل صاحب وایي جی اے دا اکبر په زمان یو قصه درته کوم د ګل فرنګ او چې د لري شي د خوږ زړګي نه څنګه نو د اکبر په زمانه کې زمانه او سراسر دې خبرو مالا احواله واه ډېر ښه اواز او زور غواړي پوهېږم او اصل د مری خپل تازه ساتلو لپاره دې لپاره خاص د طریقه خاص ټوټکه استعمالوي که څه کوي چې دا پر ځای اوس دغه ډېر زور غواړي هاو کنه جی زور ډېر غواړي څه زیات استعمالوي دا کرن خان څه ته وی او دې هغه د خوري خبره ده واش مونږ اول د نه چیرې پکې لوګانو دا ونګ شي نه هغه وی سو دانه لونګ راته په جام کې واچوا اخو داسې ویلو نه نو وريږي وی دغه لونګ خې دې مړې ده پر هغه وی سو دانه لونګ راته په جام کې واچوا بیا ورپسې دا وی یو ستر شوندو بیا راکه په مسکا نه او وی زما کلنګ راته په جام کې واچوا څنګه ها داسې ویډیو خانو لونګ ډېر استعمالوي لونګ خو ګران نه وي کنه ارزان وي راځي به زموږ خو دلته ملګري دي ماشاءالله وایي لفري راوړي هغې د لفري راوړي صحیح راځم فرحات نه غواړم چې فرحات نه یو سندره واورم او هغه سندره د یو شمېر هنرمندان نومونه واخیستل ما ځان سره هم لیکله خو زه غواړم چې تاسو گلزار عالم صاحب مو شو صدائی ټکر صاحب مو شو څوک پکې پاتې دي سندرغاړو کې فرحات دا عظیم خان پکې پاتې و دیروال او عظیم خان څه وی عظیم خان خو مام نه دی اوریدل چې
عظیم خان وایي چې اسکول ته لاړلې لاړه پالکانو یې زړه بلګابونه اسکول بم د باندې پریوزه چې څه ښایسته دي هغه تګیر کړي دي نه ای وړې ماجرې لاس مه وهه اوربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې ای وړې ماجرې لاس مه وهه اوربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل. هغه ډېر بغور دی اورېدلی عظیم خان. عظیم خان دغه عظیم خان خو نه اسلام آباد کې چې ژوند کوي یاره جی کېدای شي اوس هلته کې د دیر علاقې صحیح عظیم خان کیسټو کې برات کوي عظیم خان صحیح. تاسو ناست چېرته یې دا وخت دا ډېر شور دی او ګاډي روان دي په بازار کې دننه کړته دغه د دوکانونو ته ګاډي را روان یو مارکیټ دی جی بس هغه مارکیټ ته ګاډي زی راځي نو ها پکې لګ دی صحیح او کور کې ته کور دا خوې پکې دا خوې او دا راته امیر کور کې د مور پلار خبر دي چې دغه شانتال خدای پاک دا صلاحیت درکړي دغه شانت خبرې کې او دغه شانت دا راته خرش پښپا کله نا کله راته پنوانه یک دي کنه او زه دا سقې سره خلک راته وي چې زه مو ډېر مشهور شوی دی. ها دا څوک دته وي پلار دته وي که مور دته وي؟ مور راته وي پلار راته څه نه وي هغه خو هغه ته پته ده چې بس دا خلک یې خوښوي بس هغه وایي که اوس وایي بس چې خلک خوشحالیان وایي کوه ها چې خلک خوشحالیان کوه. او فرحات تا ته کور کې څه وي؟ یاره جی بس زه وګرته رښتیا ووایم نو کور کې خو ټول راته ډېر زیات کارېدل به په دې لوله خو چې کله هغوی ته پته ولګېده چې دی اوس هسې هم نه سمېږي نو هغه بجلیګر استاد دی الله پاک وبخښي حکومت څو ځله ونیو خو چې ورته پته ولګېده چې دی اوس نه وړي نو بس اخره ته یې وایي دا یو پکې همداسې صحیح دی نو دغه شانظم بس ایسته بیا وایي سا بس اوس هسې هم نه وړي نو چې نه وړي نو بس ځه نو اوس یې بلکل پرې کړی یم. نه هلکه د جاناني اواز خوش شو جاناني ما که جهاني صاحب یادي او تا د بجلیګر استاد ذکر وکړو د بجلیګر مولا هغه په اواز کې هم ډېر خلک خبرې کولی شي مسلې کولی شي. امیر که تاله درځي که فرهاد له بجلیګر مولا ته هم چې غوږ یې دی که نه ما خو چاته نه دی اورېدلی هسې ډېر یاره جي هغه نه راځي او البته احسان الله حسین صاحب چې کوم دی هغه بیا څه ناڅه کافي کولی شو. احسان الله حسین څوک دی؟ دا واقعیاګانې په دې دغه باندې کوي غټ ناتخوان دی د لنډه واقعه وکړه لنډ غونډه راته ووایه زمونږ لنډه واقعه راته ووایه. هغه وایي چې كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقلنا الله رب ذو الجلال فرمان کوي وای سجد د دنیا په مخ دي تمام به فنا کیږي صرف او صرف یو د الله رب کریم ذات په پاتې کیږي. ها نه دا خو صحیح دغه شان دي الګ دغه تاسو نه ډیر کیږي جلات خان خو تاسو کړو بابوجي تاسو نه کیږي خرش پش امیر جی بابوجي تاسو په خپل وکتلې دا در الله بابوجي څخه په مستربین په موویز باندې هغه ډبې کړې ها وا پښتو باندې دا هغه بابوجي ایو ځکه کې ټیکټ و دراوخې چې نو دې کسانو ته وایي چې او خواشه کوم په پیج برا سمه چې خپل قسمت مې د ټیکټ مې راخته لندن ته روانم غب شپ نه ده. تاسو دا کیمرا په ځای ودرې ګورئ تاسو تصویر خرابېږي لګیا ابراهیم تاج صاحب ته وایي چې بس لږ غونته پرې دی په ځای باندې چې موږ خپل د دې فریمینګ بس صحیح دی همداسې صحیح دی ابراهیم تاج صاحب ته وایي صحیح ها او تاسو خو کې ډېر ډز د زوم روان دي خلاص کې خلک دکانونه بندي کراسي شټل را پریوزي کرا څنګه چلله مسکسان ته نو په دې وجه باندې دکانونه بنديږي ماقام ټایم دی دلته کوم ماقام دی او دغه تر ته پته نه لګي دلته سهار دی دلته پوکا مته بجې دی سهار یا نو دغه بل د فرش आवाज دی که تاسو اورېدلې چاره دا فرش دی چاره فرش پښ سوې دغه
دا خرش خرش ورته وایي دا جرلنډو دی سوري جرلنډو ورته پیله وایي یاره خرش خرش خو چې ګورم نو تربوز به دې راچولې ولې بیا د باندې سیچت شوه ما ته پته ولګېده چې بیا دې د بچو سالګرې ته ورته کې ځان لپاره نه جوړېده نه کولو خو چارې زه ستا نه خفه یم اخوا شه مړه ما نه مه خفه کېږه ولې زه تا ته څه شی ښکارم اخوا شه چارې ګینې چاقوم دی ولې زه څه بادرنګ یم څو اخوا شه درته وایم بس صحیح ده زم د نه خفه خو ما نه مه خفه کېږه جرلنډو یار نه زه ستا نه خفه یم او یار ایم سوري که نه بیا به داسې نه کوم آج کې بعد آج کې بعد باندې دې نه پوهېږم خفه یم خو ایم سوري مړه نه ایم سوري که نه یار او که نه خرش فرش بس ایم سوري ورته ووایه او جرلنډو ته هم ته خوشحاله شه ما پېژنې که نه چارې یم ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی او خلک درته څه وایي خلک درته څه وایي مطلب کور کې خو صورتحال دغه د خلکو سره چې میلاو شي خلک خو زیاتره څوک دا نه مړه ځان له هم کار کتلی دا ځکه چې یو کس په خپل یو کار نه شي کولی په بل هم سود نه شي داسې ډېر خلک وي نو تاسو ته خلک څه وایي ځان خو پکې خو ماشاءالله پښتانه خو اوس دغه شوي دي نو چې ته په سلو کې یو کس نیم داسې راشي چې هغه وایي چې مړه مه کوه نور ټول خلک چې کوم دی هغوی خوشحالېږي و یاره دا خو لکه څه داسې څه کار نه دی چې یاره معاشرې ته دې څه وران دغه وشي هغوی وایي ښه کار دی خلکو په مخونو باندې خندا راوستل خلکو له زړونه خوشحالول دا ډېر ښه کار دی وایي نو هر سړی ډاډ راکوي ډاډ درکوي مطلب دا دی او په داسې وخت کې چې حالات داسې وي د بجلي اسمان سره خبرې کوي ګیس اسمان سره خبرې کوي ګراني اسمان سره خبرې کوي غمونه ډېر وي او په داسې خلک په داسې حالاتو کې څوک خندول دا د هر چا د وس خبرې نه دي او دا هم یو رقم تاسو یو نیک کار کوي مثبته کار دی چاته خو ته نقصان نه رسي که نه جی بالکل خالده یاسمین بیبي چې تاسو کوم دی تاسو هغه مختي ذکر کوم چې د هغې په اواز کې هم فرهاد اواز رایستی شي د هغې خندا به راته فرهاد صاحب وکړي ورکه زه به ځان پناه هغه ډېر زور غواړي ما وې زه به یې وکړم خو کوشش به پرې وکړو خو د هغې نه مخکې یو ډایلاګ دی پښتو د جهانګیر خان په اواز او د نادیه ګل په اواز صحیح جهانګیر جان یې یاد دی او جی او جهانګیر جان جهانګیر جان اوس په پېښور کې شو اوس چې بیروان ها مې د جهانګیر جان پېښور کې شو روانه ده او دا وخت او نو هغه ډایلاګ د جهانګیر خان وایي چې دلربا ته د سپه سره بالکل سپه ښکارې سپه لا لا هم ستاسو خور یم بل څوک نه یم هم ستاسو خور یم بس دلربا چې ته نن نه بعد ماته روروله او کومه جنۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ نو مې وجنې که نه لالا مې وجنې که نه زه در وبرېښې یم مې وجنې که نه مې وجنې که نه دا جړه ډېره ښکلې کې یار زه درته حیران یم چې تا دا جړه او امیر ستا د فرهاد کم یو رول زیات خوښېږي ته خو زه سره ډېر کښېنې پاسې یم که ما خو دا رول ډېر زیات خوښ دی ځکه چې دا خپه مې کې د ځان سره که نه موږ د اکثر داسې وختونه رایاد شي بل زما سره چې کوم دی په ولس ټي وي کې هم د جینۍ رول ادا کوي نو په هغه ټایم کې مې ډېر زیات خوښېږي د جینۍ دا رول دی واقعي ډېر ښکلی کوي که نه او زه هم دواړه په خپلو کې خبرې وکړې یو د هلک په اواز کې بل د جینۍ په اواز کې څنګه هم خوښه ده یاره بس خو زه نه وایم چې یو رنګ ورته وکړم نو ښه به یې اورې رنګ ورته وکړه یس رنګ ورته وکړه چې هلک بالکل رنګ ورته وکړه او زه به ورته د جانانیت دویم اواز وکړم دا شهزاده چې په کومه ډرامه کې نومي شهزاده بالکل نو بس په هغې کې به ورته رنګ وکړم وچې غچې دې خورې شهزادګۍ ته د رنګ وکړم موبایل مې نوی اخیستی دی که نه الو هلو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه جانانیا ښه شرمېږم درنه الا ولې شرمېږي نو بس زه به تا ته اوس ووایم خو ما ډېر حساسې دا ته چې ګورم نو بس ته شرمېږم خبرې وره
وایا او تا باندې سره وړه وایا دا د مودنده څومره وړي یا ودون مې وګړي مې راوستي وغوړه نشته په ویګا په جامو کې شته مات شوي الا او تا چې ما ته تعالی بس تک سره جوړه وړم را دې وړله نو مې دا لاره غوښتي خو کور کې رانه پازور واخیست وایا وایا ویډیو وړي ما کویا خبره وره ته داسې وکړه که نه چې زمونږ ځای ته راشه هلته بیا ګپو لګوغه وایا زه واډل زه ویل باندې خبیره بیزه اوس وایا ستاسو ځای ته څنګه درشم خبره وره هلته راشه هلته بیا ښه ډېر شي ګپو لګوغه نه کنه نو زه شرمېږم کنه وایا ښایستانه ډېر یاد ښه راوړی هغه نن داسې ولګوه چې درځم نو چې غواړې شونډې دې د سرې باید بلې باشن سرې وعلیکم سلام وعلیکم سلام یاره منم دی وي دنداسه ولګوه چې درځم چې شونډې لکه د سرې بلبلې په شان دې سرې وي او امیر وی چې د جانان چې کوم دی نو دوه نور اوازونه هم رایستی شم یو خو جانان شو بل چې کوم دی شهزاده شو نور دغه کوم رولونه تاسو کولی شئ امیر یو اواز د بلې ډرامې دی که تاسو کتلي او که نه هغه بنجاري پکې ها نو هغه بنجاري توبه سیکل ورسره و هغه خپلو کره ورغلې نو اجینۍ ورته وایي چې بس دی لکه اوس زما پلار راغی دی ورته وایي چې والله که ستا د پلار نه یارېږم خدای شته دی خو دې راشي بیا به کور هغه ټایم چې شته کې پلار یې دروازه وټپی نو دته دا جینۍ وایي چې پټ شه نو ده نه وارو پر خطا شته و چې هله کوم ځای کې پټ شم ځای راته ښایه ته ودرېږه دې تنور ته وردانګم هغې شته کې د هغې سارو هغه ټپ کې بند د پاسه پې ګیا وه نو چې دا پلار یې راشو نو دې ټپ ته وګورې نو دا لورې په هغې مونځ باندې ولاړی که نه نو دی وایي چې ګوره دې سارو ته بیا وچه ګیا اچولې ده خدای شته چې اور ورته ورته کړمه داسې قیصه ده نو چې لورې سلام وګرځي نو داجي دننه بوځي ورته وایي چې داجي ته راځه زه دوی ته ګایم شوم نو دی بیا د هغه ټپ نه راوباسي نو دی ورته وایي نه نو ستا دې پلار ته زه هندو ښکارېدم چې سې ظلم یې په خپله خو دوی خونو ته نه ورځي او زه سې ظلم صحیح د دې سره سم یو بل رول هم دی تاسو وایي څلورم کم یو دی هغه د پوډریانو هغه سټایل کې دی کم یو سوی پوډریان سوی څنګه وایي یو ځای کې نه سیکرټ ډکوي نو دا کسان ورته وایي چې چاته پولیس والا رانشي که نه نو دی ورته وایي چې نشته څه نشته نه ټول پولیس والا زما اشنایان دي هرېږه نه دې ته مې درنه نه ده مزنګه جمع غم زه وینې خو نه زه ته پټېږم زه یم چې ته تېره نه ونه غواړې هغه نه خو نن هغه بله ورځ یو تڼهدار ولیدم د لاسې بیا نیولم چې تڼې ته دننه کړم که نه خدای شته هغه فوټبال یې راباندې وکړو ملګری مې دی خو لکه بیا نه یاره والله خندانه مو وژله مننه او اسماعیل شاهد صاحب تاسو د اسماعیل شاهد صاحب ذکر کو فرحت اسماعیل شاهد صاحب که تاسو د هغوی یو دغه کړی و هغه خټک اپټیک و هغه وقفه ده د هغوی هغې کې وایي چې هلکه زه وزیران د پښتون کومې کړه راغله خټک اپټیک ته مې بوزه ظالمه سترګې مې دړ کړئ چې کله خټک اپټیکو ته بوځي نو واپس چې بیا راوځي نو د اوازوب کې وایي چشمې که د نورې و که د نظر خټک اپټیکو دی ستاسو هم سره پاس ډېر په غور دی اورېدلی او ته ورغلې خټک اپټیکو دی که څه شي دی هغې له ورغلې که نه مقابلې تاڼې څه چې کم دی نو هغې ته ورغلی دا دې ورته کړې دا رول دې ورته کړی ګیري شي هغې د چشمې در کړی دا مو ورته فکر وکړی چې په هغه ورځ باندې هلته ډېره زیاته ګڼه وه ما وې یاره سینموس راپسې دا خلک ونښلي چې بیا که نه نو بس ایسته کې غزان مې غلی او فرحت ستا په خپلو رولونو کې کوم یو رول دی زیات خوښ دی چې هغه ته ډېر د شوق نه کوې چې څوک درته ووایي یاره چې زه پکې کوم چې داسې د جینۍ په اواز د جاړه رولز دی نو دا زما ډېر زیات خوښ صحیح سمه ده جینکې په کومو حالاتو کې زیات جاړي مطلب غم خاده کې دا چرته هغه رولونه راته که ډایلاګز کې ته کم یاد وي زه غواړم چې بیا نور وړاندې لوړ شو په دې باندې وخت را سره بالکل په شمیر یو 5 منټه پاتې ډایلاګ ته وکړم
هم د ډرامې یو ډایلاګ دی نادیه ګل پکې جاړي او جدا رانه جانان د ډرامه د پاره کې اخر ته چې کله جهانگیر خان مړ شي نو د جهانگیر خان د هغه مخې ته پروت یو هغه وته جاړي نو هغه د څه په دې انداز باندې جاړي هغه جړه کې هغه بیا لیونه هم شي اخر ته په خندا شي نو هغه صدا سي انداز ورته کوي چې څنګه راشي نو د مړي نو هغه وته وي خستا خستا سترګې وړه خستا خستا امیر کله چې اکثر د مړو کې دا زنانه جاړي کنه ها ای مزه غاله کوم مزه بچړه ټول ګاونډیان را پارک کړل نه نو ګاونډیان مطلب دا دکانداران ټول راځي چې سره وان دي ابراهیم تاج په دکان کې څنګه او بنا وای سره غم شي کې نه دلته چې تاسو زه کوړه کې مړې وته الله صحیح اواز اسه فرهاد کور کې چې کنه لکه اکثر ځنې خبرې وي کور کې د سو فرمایش کی پلار دی مور دی رونه خويند دي چې فرهاد مړه پلار خو زموږ خپل ځان ډیر زیات سخت طبيعت والو ها هغه بالکل هغه بدانه خو او نور کور کې چې څوم فیملی د زمونږ نو ډکاوي بس ریګولر زلګي ما چې څنګه په باره مونږ دا شان کور مې نو هغه ټول ډیر زیات خاندي او څوک داسې نه و چې را داسې مکه و بس هغه ما اکثر فرمایشو کې یاره د پلاني आवाज یاده आवाज هغه आवाज نو هغه تم کوم کو ها کې وته مطلب هغه ته او امیر نه کوم دی وی د کار کور کوي او نور کور کې دسي مور شو وغیرہ وغیرہ وی تر سلام صحیح امیر او نیوکه در باندې سوکي امیر تاسو دا راته لګوای ستاینه خو تاسو وای خو چې څوک د نیوکه کې زړه مو سره ماتي کی کنه مطلب خوشا کوم خبرو سره خوشاليږي کوم سره خبرکیږي تاسو چې کم دین چې عام خلکم ګوري وینم یاره چې زه خو چې چا سم مخامخ منوزه افغاني دغه نه ورکوم ځکه چې مینوال مونږ ډیر زیات خوښي او د کلیوال شو ملګری شو یاران دوستان شو نو زه ټول سره خان د ماینې ټیم که زما په زړه شي خو زه خنداګانې کوم ځم چیرې سره د ځین تلې چې چیرې د پوری نیت راچولې ها زه ټیم خان صحیح ار ټیم خان او که خلکم قتل غواړي مطلب تاسو دغه ویډیوګانې قتل غواړي کنه او وی دا خبر وی غمونه دي غمونه وی چې غم راځي نو لومبړې زما ورټکوي نه دغه شانس شیر دی کنه ټاپه خو کیسه دا چې کم نه غمونه خو ډیر زیات دي خو اسې کداغه دي غمونه په دې حالت کې بیا هغه شانتي ک تاسو قتل غواړي کم ځکه کتی شي تاسو ویډیوګانې چرته کتی شي تاسو چرته کتی شي که پروګرام لم راغوړي نو زه پروګرامونه له خو زه تاسو کنه او جواب تاسو شکرانه اخلي کنه چې پروګرامونه خو په نورو چینل ډیر زیات چلیږي خو زمونږ چې خپل کم چینل دی خاص کر مینوالو لپاره نو هغه ولس ټي وي دی ولس یوټیوب باندې کته چې ولس ټي وي دا او دا ټي وي تاسو په خپل چلوي کنه دا بل مطلب ملګری سره څنګه حساب سره دا په دې باندې لیک وکړه خپل بس د شریک کوم ملګری دی هغه ویډیوګانې کو بس په شریک باندې چلو چې مینوال خوشالي او بس موږ له داد راکې ها دا ځاني زما نمبر هم ډیر زیات شیر شوی دی او ملګری رنګونه کوي نو موږ غوینه داډو مخلو او بس غو مسره لګو ها او ټي ویانو ولم راغواړي ویډیوګانو ولا ټي ویانو ولم راغواړي یار چې بل خلکو لا د صداغه نشته دا دینه پس هم راغواړي که دا پروګرام چې ختم شي کاندینه پس راغواړي او کنه ځکه چې ډېر خلک د پرمان کسکر د پوس کی پرمان کسکر په आवाज کې سویل شي پرمان کسکر پیژنې او پیژنو یو خو ماشاءالله زمونږ د قام سترګه هغه څنګه او یاره جی بس هغه شاعري شروع کړې و نو ماشاءالله هغه شاعري ډیره زیاته تیزی سره ورسوله او هغه ردی په قافیه چې کم دی نو لکه دون خوړو په مېره جو بل نه جدا کړی مینس کوله شعرګر راوسته کنه او دا چې فرمان کسکر غوړي هغه هم یو انټرټینر دی خلک انټرټین کوي مطلب دا زمشیر غوړ سړی لیکي اسی فرهاد او
امیر تاسو خبره سم شیر غوړ سړی لیکي دا خبره پکې ناشنا کار کړی دی که څنګه بالکل دا مونږ هم ویلو دغه دپاره ما یو شعر ډالۍ کړی و چې نور په پرېوتو مازدیګرو نور په پرېوتو مازدیګرو نو چې نور په پرېوتو خامخا به مازدیګرو او یوس ورسره څه وکړم ظالمانو زړه دې رانه وړی دی هو ظالمانو زړه دې رانه وړی دی هو نو ظالمانو دې زړه څه وکړم نه نه هغه شړشمو کې چې ناستو وي ظالمې اور دې راباندې هغه ته یاد دي ظالمې اور دې راباندې نو ظالمې اور دې راباندې نو ظالمې دې زړه سره اوس څه وکړم یو څه ګرځه وا ټایم بالکل سر ته رسېدلی 2 منټه دي غواړم پتلو تلو کې ستاسو چې کوم هغه کرکټر چې هغه ستاسو ډېر زړه ته نږدې ډېر په کمانډ باندې کولی شي هغه درنه اورېدل غواړم اول د فرهاد نه بیا د امیر نه بیا د اجازه در کوم ډېر شیزونه پاتې شو دا په نورو پروګرامونو کې هم تاسو ته بلنه در کوو که خیري پاهې کې به نورې او زه غواړم دا انټرټینمنټ پروګرام دی څوک دې پخوا نه بدي دا په داسې حالاتو کې چې یو انسان په مشکل کې وخت تېري په خفګانونو کې وخت تېري یو څو شیبو دپاره فرهاد صاحب او امیر صاحب زه مننه کوم او ستاینه کوم چې وخت ویست او راغلل او تاسو په مخونو باندې تاسو په شونډو باندې مسکا او خندا راوسته فرهاد زه تاسو اول لازم صبر راته اورئ او بیا اجازه در کوم بجلی لاړه خیره سره بجلی لاړه نو فرهاد زه به جی بس اخیره کې د خالده یاسمین په خندا باندې کوشش وکړم ها تاسو خالده یاسمین اورګ یو منټ فرهاد زبا ابراهیم تاج صاحب ته چې تاسو ته لګه بیټری ونیسي دغه شان بس اوس صحیح شو سوي یا خالده یاسمین سوي سینه مې خرابه ده خو کوشش به کوم که आवाज روزي خالده یاسمین وږي کدی غم په ما انبار شي پروا نشته کدی غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي ډېر ښکلی امیر تاسو اړخته راځم امیر نه اوس غواړم چې امیر راته څه واوري او په تلو کې اخره کې د ملګرو ته بس د شهنشاه ګلوبټ اواز وکړم هغه څه په دې سټایل کې د دماغ کې د خودیو په خدي چې کار دی که نه چې تاسو به دماغ خوا ته تاشئ د چرګدي بابا خوا ده واته که دماغ دې ردن که د چا واده نه کېږي نو دماغ نه به تپوس وکړي ده به ورته تاویزان وکړم او انشاءالله چې قسم په خدای چې 2-3 ښځې به د خیر سره بیا کېږي ډیره مننه کوم ستاسو د دواړو یو جهان مننه ډیوې ته د وخت ورکولو موږ سره د خبرو کولو ستاسو یو جهان من او دا شروعات دي تاسو ته بیا هم زه بلنه در کوم وخت په وخت باندې پروګرامونو ته هم رابلم او دا ټیلنټ چې کوم تاسو ته الله تعالی درکړی دا د ضایع نه کې ځکه چې دا یو صلاحیت دی او دا ګاډ ګفټډ دی تاسو ته خدای تعالی درکړی هر سړی زه غواړم چې داسې وکړم خو نشم کولی که مې کولی شو نو کول به مې که نه خو نشم کولی نو دا هر سړی غواړي چې وشي داسې خو نه کېږي دا هر چا نه نو تاسو ته یو صلاحیت درکړی شوی د دې قدر وکړئ او دا باید چې نور پالش کړئ او دغه شانتې ځان سره یې ونیسئ دې خلکو ته دې ولس ته یې پرېږدئ چې د دوی په مخونو باندې د دوی په شونډو باندې خندا وي او کم رول چې هم کوي هغه د ریکارډ لاندې راولئ د ویډیو لاندې راولئ ویډیو کې راولئ صحیح ده خامخا او د خپلو مینوالو سره خامخا شریکئ نو تر دې دمه زه ستاسو ډېره مننه کوم ډیوې ته د وخت ورکولو موږ سره د خبرو کولو یو جهان مننه الله پامان قدمونو کتونکو او اوریدونکو دا و فرهاد خان او دغه شانتې امیر حسین جانانی د مردان نه موږ سره د سکایپ په لیکه باندې په دې خپرونه کې میلمانو تاسو دغه خبرې اترې واورېدې فکر کوو چې تاسو ته خوندونه اغستې وي خوشحاله شوي یې ورسره او په پروګرام کې موږ ټوکې وکړې ګپ شپ مو لګو د پروګرام مقصد هرګز دا نه و چې د چا زړه ازار کړو بلکې تاسو وخاندو ستاسو په مخونو باندې خندا راولو ستاسو په شونډو باندې مسکا راولو او دغه خوشحالۍ تاسو د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره د خپلو ګاونډیانو سره او د ابراهیم تاج په شانتې دکاندارانو سره خامخا شریک کړي چې هغوی ته هم خوندونه واخلي او دا پروګرام خوښ کړي نو د دې لپاره دا شریکولو لپاره مطلب تاسو به صرف یو بټن واخلئ او شیر هغه به تاسو شیر کړئ چې د فرهاد او د امیر دا غږ د خوشحالۍ ډک د خندا ډک دغه غږ دا عام شي په داسې حالاتو کې چې موږ د غمونو سره بجلی لاړه بجلی رالې سره ما خو تاسو په دې پروګرام کې مو کتل بجلی لاړه
کنه یا به د بیټری نیولې وي نو دغه تاسو ولیدل نو فکر کوم چې تاسو خوښ شوي خبرونه سره خامخا شریک کې او که څوک په خپه شوي وي د هغې لپاره بخښنه غواړم د پروګرام مقصد هرګز دا نو چې د چا زړه ازار کړو بلکې تاسو وخاندو تاسو ته په شونډو باندې مسکا راولو هم او تاسو خوشحاله شئ نو همدا وه د نن ورځې ډیوه ستوري خپرونه زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازت چې تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او د لوی الله په امان